لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون أما بعد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنان نن شپاړسمه روژه ده سبا 19مه ده نو د 19 رمضان سره زمونږ د دین الاسلام زمونږ د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه یو ډېر لوی تاریخ وابسته دی چې هغه تاریخ هغه نسبت هغه د بدر دی غزوه بدر او جنگ بدر چې په 19 د رمضان سخت ګرمي وه انتهایی و مشکل حالاتو 314 صحابه بغیر د اسلحې بغیر د تورو اته تورو سره په د بدر په مقام کې ولاړ دي او زر کافران د هغې په مقابله کې نو دا بدر چې کوم عزو شوې ده نو دا د 19 په رمضان شوې ده لکه سبا چې کوم 19 رمضان دی دغه رنګې 19 د رمضان نن 14 دی نو د دغه مناسبت سره تاسو ته د بدر ټول یو منظرکشي مخې ته ایږدم چې دا څنګه چل شوی دا واقعه څنګه وشوه او صحابو ته څنګه الله فتح او بری ورکو او دا واقعه څنګه او څنګه شوه ټوله درته تفصیلا نن بیانوم ځکه چې ډېره ښه موقع ده او ډېر یو ښه مناسبت دی ورسره چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته هجرت وکړو نو مکه چې نبی علیه السلام پرېښوده نو دی خو په خپله خوښه نه و پرېښی خانه کعبه هغه پرېښوده په خپله خوښه نه و پرېښی صفا مروه د ښکلي ځایونه د نبی علیه الصلاة والسلام د پیدایش وطن د نبی علیه الصلاة والسلام د قوم او د قبیلې ځای
هغه ځای چې نبی علیہ السلام پیدا شوی و هغه علاقه چې نبی علیہ السلام پکې هړپوسې کړی چې هغې کې د نبی علیہ السلام ترونه نیکونه ټول پاتې کېدل او بیا د ټول نه غټه خبره دا وه چې کوم ځای کې د الله کور و خانه کعبه وه دا هر څه چې نبی علیہ السلام پرېښودل او مدینې منورې ته تلو نو دی په خپله خوښه نه کول دا د کافرانو مجبوره کړی دا د کافرانو ظلم او ستم د وجې نه نبي علیہ السلام کړی پکار دا وه چې نبی علیہ السلام وطن پرېښودو کلی یې پرېښودو خانه کعبې پرېښوده مدینې منورې ته لاړې یوازې لاړې یو څو صحابه ورسره ملګري شوي دي پکار دا وه چې کافرانو په دې صبر کړی وی چې بس ټیک ده بس موږ د خپل وطن پرېښودو بس هغه موږ د خپل د وطن نه وباسل بس خو کافرانو په دې باندې خپل زړه یخ شوی دی دا د ظالمان او دا کافران به مکې نه مدینې منورې ته بیا راتلل او په مدینه منوره کې به چې کوم د صحابو د ګړو ځایونو د سارو ځایونو کوم ځای کې به چوخان ولاړو دی بل تراله هغې ته به اور ورته کو د هغې هګیاګانې به ټولې وسوځولې د هغې هغه ساري به هم سوځولې خو چې څومره تکلیف دی نه د دې په وس کې و او په مدینه منوره کې هم دې کافرانو په لاس کې و نو هغه موقع به دې نه ضایع کوله مدینې ته به تللو صحابو سره به زیاتې او ظلم کوه حال دا دی چې صحابه مدینې منورې ته څومره په ګران رارسېدلي څوک یوازې دی چا سره ملګري نشته که څوک د مدینې په لار روان دی نو پټ روان دی که دې ظالمانو بولیدو نو جامې پورې به دیستې سزاګانې به یې وله ورکولې ان تر دې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک لور حضرت زینب رضی الله عنها چې دا د ماشومانو د بچو بیماره وه او چې کله مدینې منورې ته را روانه وه نو دې ظالمانو دا غم دا اوښ نه راوغورځولې وه دا دومره یو ظالمانو بدبخته خلک دومره سخت تکلیف کې نبي علیه الصلاة والسلام مدینې منورې ته راغی چې نه اوبو نه سوری و نه د ناستې ځای و نه د ګرمۍ نه د بچ کېدو څه ځای و اوس هم چې دا څومره حجاج تللي دي دې ته د مدینې منورې دا لاره معلومه ده 1500 کیلومتره خو لاره ده او دا څومره په تکلیف کې چې دا 1400 کاله مخکې به دا لاره څومره د سختۍ او د تکلیف وه نن چې سړی ورته ګوري نو حیرانېږي هغه وخت کې بلا څنګه بهر کې چې کله دوی صحابه په مدینه منوره کې په ارام پرې نه ښودل نو الله رب العزت د نبي علیه السلام په زړه کې یو رایه واچوله چې هغه رایه دا وه چې ته داسې کار وکړه چې ته د دې نه ځان په یو طریقه باندې خلاص کړه هغه طریقه دا ده چې دوی مکې خلک خو صرف تجارت کوي نور خو د دې د ګټې سیستم نشته دوی به تجارت کوو او ډېر غټ تجارت به یې کوو او دوی به شام ته تللو تجارت به یې کوو او دا شام ته به چې دوی تلل نو دوی به د مدینې منورې دا لاره استعمالولې نو نبي علیه الصلاة والسلام صحابو سره مشوره وکړه چې داسې کار کوو چې دوی زمونږ په دې لارو باندې تېرېږي او دوی مدینې منورې په دې لارې کراس کوي او دوی شام ته ځي موږ ورته په دې لارې تېرو او په دې باندې ورسره خبره کوو چې تاسو خو موږ په خپله مدینه کې هم نه پرېږدی چې موږ هجرت کړی موږ مهاجر یو خو که چېرې موږ سره ظلم او ستم کوي نو په دې لاره تاسو موږ سره تجارت نشئ کولی نو موږ ورته د تجارت د لارې ونیسو نو چې کله په دې باندې تجارت بند شي نو دوی به سخت تنګ شي نو دوی به زموږ نه قرار شي موږ به دې ته څه نه وایو دوی به موږ ته څه نه وایي دا د نبي علیه الصلاة والسلام په زړه کې دا مشوره راغله چې دوی تجارت ته نه پرېږدو دوی باندې دا لارې بندو دا لارې پې سره بندو صرف په دې باندې چې دوی تنګ شي دوی د تجارت نه بغیر خو دوی سره بله لاره نشته دوی خو صرف تجارت کوي نو دوی به بیا مذاکرات کوي دوی به بیا خبره کوي او دوی به بیا دې ته مجبوره شي چې موږ هېڅ هم نه وایو تاسو ته موږ تکلیف ظلم ستم نه کوو بس موږ د تجارتي دا لارې پرېږدی نو نبي علیه السلام په دغه مشوره باندې دوی ته دا لاره نیوله نبي علیه السلام ته چې ووایي چې مکې نه قافله را روانه ده او نبي علیه السلام چې وروتو نو قافله ته وتې وه بیا هم چې نبي علیه السلام وتو نو شام ته دې قافله لاړه او بیا واپسې مکې مکرمې ته دې قافله راغلې وه خو نبي علیه السلام هغه قافله را لاندې کړې نه وه دویمه قافله
چې په هغې کې 50,000 دینار وو، هغه د سرو زرو دینار وو. ډېره غټه قافله را روانه وه. هغه قافله د ابوسفیان هغه کې کافر و، دا د ده په نګرانۍ کې روانه وه او 80 ورسره نور ملګري وو. نبي علیه الصلاة والسلام ته چا خبر ورکړو چې ابوسفیان 80 ملګري دي ورسره او 50,000 دینار تجارتي قافله ورسره د روان دي شام ته. نبی علیہ السلام وروته، صحابه هم ورسره دي. خو هغه بیا وشوه چې نبی علیہ السلام ورسېدو نو تجارتي قافله دې بیا وتې وه، شام ته رسېدلې وه. نبی علیہ السلام وی چې هغه سړی چې راځي نو دا لاره ورته نیسو، دا غټه قافله ده، غټ تجارتي قافله ده، نو په دې باندې به دې د تکلیف میلاو شي، دوی زموږ نه خلاف شي. اوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خدا پته نه وه چې اوس د الله رضا څه کېده او موږ څه کوو. اوس به کېږي څه؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو د جهاد او د جنګ اراده نه وه، خو صرف لاره دې حده پورې نیول چې ګوره تاسو موږ له تکلیف راکوئ نو موږ بیا تاسو تجارت ته نه پرېږدو، او که موږ له تکلیف نه راکوئ نو بیا تجارت کوئ په دې لارو ځئ، او که موږ سره زیاتې او ظلم کوئ نو ګوره بیا تاسو موږ نه تجارت نشئ کولی. په دې نیت باندې نبي علیه السلام واپس وروتو او صحابو ته وایي تاسو ته اختیار دی، زه ورځم ابوسفیان تجارتي قافله را روانه ده، که تاسو ما سره ځئ او که نه ځئ ستاسو خپله خوښه ده. نو که چېرې کله د جهاد اراده وه نو نبي علیه السلام خو به ټولو ته ویل چې راځئ ځو جهاد کوو. نو چې نبي علیه السلام دوی له اختیار ورکو او 2 رایې ورکړې، که ځې هم ټیک ده او که نه ځې هم ټیک ده. نو بعض صحابه لاړل او څه پاتې شو. نبی علیه السلام روان دی، دا کوم ځای کې چې اوس بدر موقع ده، هغه حدودو ته نبي علیه السلام چې کله ورسېدو، ابوسفیان ډېر زیات هوښیار، انتهایي هوښیار ده ته چې وویل چې نبي علیه السلام سره د صحابو راوتی دی او لاره یې نیولې ده، نه ده لاره بدله کړه. چې ده لاره بدله کړه او یو ملګری و ده سره په دې تجارتي قافله کې هغه یې 50 دیناره انعام کې ورکړل چې ته دا واله او دا پلان کې وخوه، پر ټولو کې تکړه وکړه، د په ده باندې کښېنه او مکې مکرمې ته ځان ورسوه شام. او مکې مکرمې والا ورته ووایه چې نبي علیه السلام سره د ملګرو راوتی دی او ابوسفیان تجارتي قافله یې نیولې ده، او حالانکې نیولې نه وه، ده لاره بدله کړې وه. راورسېد او زر ځان راورسوي، دا ډېر تیزو کې لاړې. خو چې کله مکې مکرمې ته دې رانږدې کېدو نو ده د خپلې جامې ویستې، هغه یې سر نوکه وکړې او دا کومه اوښه باندې چې ناست و د هغې پوزه یې په دې غشي باندې ووهله، د هغې نه وینې روانې وې. دا د هغې د هیبت انداز و چې مسله ډېره زیاته سخته ده. راجمع شئ چې قصه درته وکړم. دې چغې هم وایي چې کوم اوښه باندې ناست دي د هغې نه وینې روانې دي. اوس په دې دوران کې ټول د مکې کافران ورپسې لګېدلي دي چې څه چل دی څه چل دی، ودرېږه ودرېږه، ټول خانه کعبې ته راجمع شئ، واقعه در دلته بیانوم، ټول هلته راشئ، ټول هلته راشئ. ټول خلک خانه کعبې ته راجمع شي، د هغې د میټینګ ځای دغه مشورې ځای دی. څه چل دی چې کوم زمونږ تجارتي قافله ده په هغې کې 50,000 دینار دي او ابوسفیان په قافله کې را روان دي. نبی علیه السلام سره د صحابو د هغې لاره نیولې ده او ځان تکړه کې ابوسفیان وایي چې زر تر زره ځان راورسوئ او کینی موږ هم هلاک کېږو، 80 کسان هم مړه کېږي او تجارتي قافله هم رانه صحابه اخلي. نو موږ به څه کوو؟ دا خو زموږ ټوله ګټه ده د زندګۍ. ابو جهل خو دی خو وخت سره خبیث و، دغه چېرته موقع د صحابو خلاف نه ده ضایع کړی، د نبي علیه السلام خلاف دی پکې پاڅېدو. دی وایي چې هغه کسان چې موږ دلته نشړلي دي، موږ د مکې نه اخیستي دي، د هغې دومره مجال شته چې هغې به زموږ قافله نیسي او هغې به زموږ تجارت بندوي. نن موږ هغې سره به جنګ کوو او موږ به خپل کسان هم راخلاصو. خپل مشر عتبه
هغې له وغوښتو ټول ناست دي اوس د دې صحابه او د دې کافرانو په خپل منځ کې به تجارت دی به یو بل سره کوله یو صحابي دی معاذ رضی الله عنه نه سعد رضی الله عنه او دې کافرانو کې یو کافر دی امیه د دلته په مکه کې منډې وي او د سعد رضی الله عنه په مدینه منوره کې وي دی به یو بل سره تجارت کو سعد رضی الله عنه یو پیرا تجارت لراغی مکې ته دی امیه ته وایي چې امیه ډېر سخت دوست کافر هم ملګری او دوست یو وی چې راغلی مې یاره طواف ته مې زړه کېږي چې یو طواف وکړم عمره وکړم نو څنګه وایي نو دا ورته وایي چې اوس که ته د کافرانو ولیدې نو بیا زما هم خیال نشته بیا ما هم دې پرېږدي خو داسې کار کوم تا له به په داسې وخت کې مقدر کوم زه به در سره یم چې کله دا کافران د سره وي نو د مکې ګرمي ډېره سخته ګرمي وه وخت د سره نو د غرمې نه بعد دا اوږده کېدل ټول نو چې کله د غرمې ټول ویده شو مې بار راووتو ویې کتل هېڅ څوک هم نشته خانقاهوه علاقه ټوله خالي ده سات ته وایي راځه طواف وکړه نو چې کله سات طواف کوو نو دغه خبیث ابو جهل پرې ووتو او امیه تا سات راوستی دی دا خو سات دی او تا د خانقاهوي اجازت څنګه ورکړی دی دی دا طواف دلته څنګه کوي ده سره بحث شروع نو چې بحث یې ورسره شروع کړو سعد هم ورسره لګي او ابو جهل سره بحث کو پکار دا و چې امیه د سعد ملګرتیا کړې ولې دا د مېلمه و که نه نو چې هلته خو ابو جهل هغه هم ملعون و هغه هم خپل یو حساب و نو چې کله دې سعد ته پته ولګېده چې ابو جهل سره خو دې په مباحثه دي او خبرې اترې شروع دي نو دې امیه هم د ابو جهل پاره وکړه وایي چې ابو جهل ټیک وایي ته دلته څه له راځې تا ته چا وي چې ته طواف کوه نو سعد له په دې غوسه ورغله رضي الله عنه ورته امیه ته حلال کښېنه نبي علیه السلام ستا په باره کې ویلي چې تا به الله د نبي علیه الصلاة وسلام د صحابو په لاس مقداري چې امیه دا خبره واورېده ډېر سخت ویرېدو په منډه کور ته راغی ښځې ته وایي تا ته پته ده وي نه وي ما ته ساعت څو وي وي څه درته وي وي هغه وایي چې نبي علیه الصلاة وسلام وایي چې ته به مقدارېږې او والله لا یکذب محمدا ابدا الله قسم نبی علیہ السلام ورته چرته درو نه ویلي چې نبی علیہ السلام زما متعلق ویلي دي چې دا به وجنم دا به مرداریږي دا د ښکاري زما خیر نشته او اوس ابو جهل دي ټول راټول شوي دي ابو سفیان قافله ګیره شوې ده او دا ټول ور روان دي او ما هم ځان سره بوځي نو هغه ورته پټ شه کنه سره ځي وي څه تدبیر کوم چې پاتې شم یو تدبیر کوم ابو جهل خواله ورغی وي تا د پته لګوره زه د ډېر وخت نه بیمار یم زه خو نشم تللی خپل عذر ورته وړاندې کوي چې ګوره زه خو تللی نشم او ما ته دا تکلیف دی دا ابو جهل ورته ته څنګه پاتې کېږي ته خو مشر یې سردار یې او که ته پاتې شوې نو زموږ دا نور ملګري موږ سره نه ځي خامخا به را سره ځي خو زه یو کار به درته وښیم ته به موږ سره روان شي څه حده پورې به موږ سره لاړ شي هغه ځای نه به واپس بس پټ به راوتښتې راځې به بس دا کار در سره کولی شم بس دې لارې ښه بهترین کوښې واخیستو چې په دې باندې کښېنم چې بیا راتښتم نو ابو جهل خو خپل ملعون نیا هغه چېرته پرېښی ده دې ځان سره د مکې مکرمې نه په پټه په دې طریقې را روان کړو په لاره کې اوس په لار روان دي پنځه ملګري یې په دې امیه مقرره کړو تاسو راشي پنځه کسان د امیه به تښتي دی واپس ځي دی ډېرېږي دی نشي تللی خو ګوره چې کله تښتي که نه تاسو ورته چې چېرته دی تاسو به له غیرت ورکوئ د هغې نه بعد دی بیا نشي تللی خو خیال کوئ ګوره چې د نو نه تښتي اوس امیه د نبي علیه السلام خبره مخې ته کېږي چې هغه خو دا ویلي دی به یو ځای کې ارام کوو وده به شو نو امیه به ټولو ته وکتل چې راته ښکاري ټول وده دي بس دی به غلی غونډه کې راپاڅېدو بس اوښتې به ځان نه ورسو چې کېناستو هغه پنځه ملګري به راپاڅېدل چې چېرته چې څه کې وي سم نو کوم هغسې چکر وم بس ویشه به موږ هم درسره چکر وو نو دی به ورسره لاړه هغه غریب خو نه شو تللی بیا دا پنځه کسان ابو جهل په ده باندې مقرر کړو ان تر دې د بدر مقام کې ورسو
په دغه چل امیه د بدر مقام ته ورسو بیا رسولته. اوس ابو جهل سره د امیه سره د لښکره دی ورسېدل د بدر مقام ته. هغه سیړه ابو سفیان خپل قافله په یو ځای کې راته وکړې ده، هغه هم پړاو اچولی دی او دی خو د نبي علیه صلات وسلام صحابه د غر نه دی بل طرف ته دي، خو دوی اوسه پورې یو بل نه دي لیدلي. ابو جهل ابو سفیان نه دي لیدلی او ابو سفیان نبي علیه السلام نه دي لیدلی، یو بل بلکل یې نه دي لیدلی. یو کوي و هلته دوه صحابه راغلل، هلته یې ګډه کولې. نو یو دوه جینکو په خپل منځ کې بحث و، یو بل ته وایي چې قرضه راکړه خپله. نو هغه ورته وایي د ابو سفیان قافله را رسېدو واله ده، هغې کې به درله خپله قرضه درکړم. نو دا یو صحابي بل ته وایي راته ښکاري ابو سفیان قافله نه ده را رسېدلې او ورځ نیمه کې به رارسي. اوس په دې صحابه چې لاړل ابو سفیان راغی، ورته وایي د دوو ماشومانو ته چې دلته خو ناشنا خلک هم وي، وي څو کسان وي؟ دوه. وی قافلې کوم ځای کې وي؟ مخامخ قافله ده. ابو سفیان ته پته ولګېده چې نبي علیه السلام سره د صحابو ما دغه ځای کې ناست دی. ابو سفیان په هغه ځای کې یو د نیر لاره وه، هغې ونیوله او بله لاره اختیار کړه، دی خو مکې مکرمې ته راووست. پاتې شو د نبي علیه صلات وسلام لښکر او د ابو جهل لښکر، دا پاتې شو، دی یو بل نه دي. ابو جهل ته پته ولګېده چې زما ملګری ابو سفیان قافله وویسته او دی مکې ته لاړی. نبی علیه صلات وسلام صحابه راټول کړل، مشوره راله راکړي. کافران خو لاړل، ابو سفیان ووتو. اوس ابو جهل راغلی دی، سره د زر فوج دی ورسره، زر کسان دی ورسره، خو څه وکړم؟ نو بعض صحابو ولې مشوره ورکړه چې د الله رسوله موږ راغلي وو تجارتي قافلې له، بس هغه زموږ نه لاړه، د جهاد په اراده موږ نه یو راوتې، بس واپس به لاړ شو. بعض صحابو څه مشوره و، بعض صحابو څه مشوره، خو بعض صحابه پاڅېدل د الله رسوله موږ راغلي وو، ابو جهل زموږ مقابلې له راغلی دی، دې ابو جهل سره به مقابلې کوو بیا به عمر رضی الله عنه دا مشوره ورکړه، ابوبکر رضی الله عنه دا مشوره ورکړه. دا مهاجر صحابو نبی علیه السلام ته دا مشوره ورکړه، انصار صحابو له نبی علیه السلام نه مشوره نه ورکړه. نبی علیه السلام اراده دا وه چې د انصار ما ته څه ووایي، د هغې نه بعد زه یو فیصله وکړم. نبی علیه السلام یې نور څه وایي، نور هم څه مشوره راله راکړې. نو د انصاري او صحابي پاسې د الله رسول راته ښکاري ته مونږ یادې، مونږ تا سره وخت سره دا بیعت کړی دی چې مونږ به تا په یو میدان کې نه پرېږدو، مونږ به د موسی علیه صلات وسلام امت په شاندې نه یو چې تا ته ووایو اذهب انت وربک فقاتلا. موسی علیه السلام قوم موسی علیه السلام ته ویلي وو تم ځه ستا رب ته وځي جنګ وکړې، مونږ به دلته ناست یو، مونږ به دا نه وایو، مونږ به تا سره په هر محاذ کې جنګېږو، مونږ به په هر محاذ کې تا سره ولاړ یو، مونږ به تا سره د موقف پرېښودو والا خلک نه یو. نبي علیه السلام په دې ډېر زیات خوشحاله شو. بس وی ټیک ده، که دوی جنګ له راغلي دي او دوی موقع له راغلي دي چې زموږ د ختمولو یا زموږ د جهاد اراده لري، نو مونږ هم د جهاد اراده لرو. اوس صحابه 313 صحابه دي، په دې کې دې سره صرف اته توري دي، صرف دوه پوخان دي، دوه اسونه دي ورسره، اته زغره دي ورسره او شپېته یا اویا اوښان دي ورسره، بس نور هېڅ هم نشته. او 314 کسان دي، هغه کافران زر کسان، ټولو سره اسونه او ټولو سره مضبوطه اسلحه او تورې مورې ورسره برابر دي. نبي علیه صلات وسلام د شپې نه ناست دی، دعا کوي، سهاره پورې نبي علیه السلام دعا وکړله، جړاګانې وکړلې. کافران د بدر میدان ته راغلل او چې کوم کلکه ځمکه وه هغه یې قبضه کړه او کوم ځای کې چې اوبه وې هغه یې ونیوله. صحابه و هغه ځای شګلن پاتې شو، صحابه و ځای شګه کې خو سړی منډه نشي وهلی. نبي علیه صلات وسلام لاس چوت کړی دی، الله ته سوال کوي چې ربه دا 314 ملګري دي راسره، دا زما د ښي او ګس لاس ملګري دي، دا زما د کور ملګري دي، الله که دم په دې میدان کې مانې شهیدان شو نو ربه بیا به ستا نوم څوک کوي. دومره نبي علیه السلام وچړل. نبي علیه صلات وسلام له صحابو یو
برنده غونډه کې یو چوپال جوړ کړو دای د نن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماو هغه ځای کې جمعه جوړ دی ابو بکر رضی الله عنه راغی چې ګوري نبی علیہ السلام د جلاګانې ډېرې زیاتې شوې لاس د نبی علیہ السلام راکته کو د الله رسول بس کا څومره جلاګانې وکړي بس ته الله نه ځای کوي تاسو سره الله ملګرتیا کړې ده او الله ته بالکل نه ځای کوي الله به ستاسو مرسته کوي اے د الله رسول نور مجاړه بس دې د الله رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ځای نه راپاسې اوس په شګه کې ولاړ وي الله رب العزت باران وکړو نو هغه شګه ټوله برابر شو او د کافرانو طرف ته چخړې جوړې شوې دا د الله مدد د کافرانو کې یو دوه کافرانو ډېر زیات هوښیار یو عمیر بل اخنس تیرال او د کافرانو مشري ته عتبه په لاس کې ابو جهل په لاس کې نه و خو د خپل شیطان توپ او صرف دې د دې ته تکړه صحاب دغه کافران رانل عتبه ته وایي اخنس هم راغی عمیر هم راغی دې چکرونه کو په صحابو باندې چې وې کته دا ډېر زیات کم دي او تورې دي ورسره عتبه ته وایي چې جنګ دا زمون قبیلې وایي دا زمون خاندان دی نو که دې سره موږ جهاد وکړو نو موږ څه پاتې شو قدیم منګو مړ کړل نو بیا زموږ نقصان دی دام کم دی ضرورت هم نشته زموږ تجارتي قافله اسیم وته دا نو جنگ سره کو نه کو جنگ واپس ځو خطبه ورته وی زمام دار آیا دا چې جنگ نه کو ځو ولی دیغه کافرانو کې خطبه ولاړ دی د کافرانو د صف په مقابله کې د خطبه زوی مسلمانانو صف کې ولاړ دی ابو حذیفه دا مسلمانانو سره علی رضی الله عنه ولاړ دی د دې علی رضی الله عنه عقیل دا کافرانو سره ولاړ دی هو حمزه رضی الله عنه ولاړ دی الته د حمزه رضی الله عنه عباس رضی الله کافرانو سره ولاړ دی دلته نبی علیہ السلام ولاړ دی الته نبی علیہ السلام زوم ابو العاص ولاړ دی دا ټول یو بل سره رښتې وي د چا پلار د چا ورور ټول ګډ وډ یو مسلمانانو سره او کافرانو سره دی وی جهاد نه کو واپس ځو او دوی زمان تارای دا او تاسو ته دا خبره موکم چې عاتقی د نبی علیہ السلام ترور بیا خوب لیدل چې ګوره مونږ کار کیو یو بل کس یا چې هغه خوب لیدل چې ګوره زمونږ بد ورځ راغله دا بس دا جنگ نه کوزو ابو جهل سو راغله ابو جهل دا ټول خلکو ته خطاب وکړ تاسو یې چې زو او بس را خپل د زوی غم دی دیغه په خپل زوی باندې نه هم کوي چې زوی مسلمانانو سره ولاړ دی تاسو سره غم دی هغه ځکه مخبل کارو یو کافر واغستو صحابه وجریو مردار کړو دا ورته چې دی خلاصه ورته وی چې ستارور عمر کا عامر دغنوم دی وی چې هغه د صحابه وجریو او دا وتبه اوس لګیا دی او استاد ضرور هغه وینه معاف کوي بس هغه په هغه کې چې جوړه کې چې وا میرا زما ورور چې جوړه کړی چې وتبت زما ورور قاتلان پرې دی ابو جهل دې کې مخبل کار چې کار یې وکړو وتبه میدان ته وروت چې اوس په پته ولېږي زه د تختیدو ولا سړی نه زه نه تختم د میدان نه زه چېرته تختیدلی هم نه خدا زمون قوم خلک وو بس مونږ بس جنګ نه علاوه زمونږ مسله حل شوې ده نه کوو جنګ اوس په دغه دوران کې چې کله به سبونه ټول درې واړه طرف افهم هم سبونه برابر شو دیو خو به مو بیا به درې کسان راوتل نو دی خو ودبر وته په خپل د مشال دی وی زوی ته وی تم روزه ورور ته تم روزه دی یو نیم شیبه و د بل نوم ولیدو او دبم وروته ولید وروته شیبه وروته او دې سره تاسو صحابه ته وی هل من مبارزین روزه مقابله د سوچته چې موږ سره جنگ وکي او دا درې واړه انتهایی شجاع بہادر وړي رضیات دې سره درې انسان وروته او دغه شیبه ولید ورته تاسو کې دی ورته خپل مونږه واغستل وی تاسو سره مونږ جنگ نکو زمنګ د ور خلک روباسي چې هغه مونږ سره جنگ کولی شي کنه نبی علیہ السلام یې आवाज ورکو چې د الله رسول زمنګ ته ور دسه خلک روباسا نبی علیہ السلام اخرج یا علی اخرج یا حمزه اخرج یا عبیده حمزه تروزا علی تروزا عبیده تروزا د حمزه رضی الله عنه مقابله او بصره شو خو چې دوی گزاره کوله د ادمنه سره راځي ورزوري د علی رضی الله عنه مقابله ولید سره رااله چې درې گزاره کوله ولید یې سره کټ کړو
او دلته عبیده لږ شانې زخمی شو. چې زخمی شو علي رضی الله عنه او حمزه رضی الله عنه په شیبه باندې راغی مردار. دا درې واړه مردار شو. اوس په هغه ځای کې چونکې دې ته سراقه په شکل کې شیطان راغی. وی ګورې یارېږې مو 1000 کسان نورم را روان دي، 3000 نور را روان دي، 15000 نور دي، 8000 لښکر نورم را روان دي. دلته نبي علیه الصلاۃ والسلام تللی وي. داسې پراپګنډه ده. مخامخ وګوره 1000 فرشتې راغلې، 1500 فرشتې د جبرئیل علیه السلام په کمان کې راغلې او 1500 فرشتې د میکائیل علیه السلام په کمان کې راغلې. 1000 فرشتې دا راغلې، 3000 به نورم راځي او 15000 به نورم راځي. دغه فرشتې راغلې او د بدر موقع کې دغه فرشتو سره نبی علیه السلام صحابه ټول کافرانو سره بهترین جهاد شو. ټول کافرانو مردار. دغه امیه چې دا ابو جهل په چل ملک راوستو، د سره د عبدالرحمن رضی الله عنه تجارتي ملګرتیا وه. نو دې ته پته ولګي چې زه مردارېږم او نبي علیه السلام پیشنګوي م کړې وه، یا عبدالرحمن راشه وجني مې د صحابه راپسې نښتې دي. دا امیه هغه چې د بلال رضی الله عنه مالک و په هغه باندې ظلمونه او ستمونه کړو. او عبدالرحمن د جسم نه غټو راتلو سره په امیه ځان راوغورځو. صحابه ورته چې دنه واوړه دا زما ملګری دی، نبي علیه السلام یې بوزم. صحابه ورته که نبي علیه السلام له دې پروت لږه معاف کوي، موږ چېرته پرېږدو. دې بې د پاسه پروت دی، صحابو د لاندې طرف نه په غوښې باندې و، هغه هغه کې مردار. کافران په هغه ځای کې ټول مردار، ابو جهل په هغه ځای کې مردار، عتبه شیبه ولید په هغه ځای کې مردار. صحابو له الله رب العزت بری ورکو. الله په قرآن کې آیت نازلې ولقد نصرکم الله ببدر وانتم اذلة. تاسو په بدر کې ډېر زیات لږ، تاسو له الله ما بری ورکو. نو دا بدر واقع چې راغلی دا په 18 د رمضان وه. دا د ایماني غیرت دی، دا د صحابو یو ایماني جذبه وه. خلکو ته یې نه دي کتلې، تورو ته یې نه کتلې، بس د الله په اسره باندې صحابو هر میدان ته وتي دي. الله رب العزت هر وخت مسلمانانو سره مرسته کوي.